کلمه د ذو یہ ضمیر د متکلم ته بنه مضاف کیږي که ضمیر د متکلم اعرف المعارف ته اعرف المعارف ته په مابین د جنس او معرفي کې د ځمکې او د اسمان فرق ته جنس کې عمومي او ضمیر متکلم اخص الخواص ته ضمائر دا معارف دی او بیا په ټولو کې زیات معروف هغه ضمیر متکلم دی چې طالب وایي کتابی سوال نه پیدا کی مخاطب کې بیا مې بام دی اما قلت لك ډېر طالبانو ما قلت دی وایي جوړې ما ته وایي هغه وایي ما ته وایي مخاطبین چې ډېر بیا لیکن چې طالب وایي قلمي دینه بیا ته معرفه بله نشته او چې طالب ته وایي قلت نو مخامخ ډېر طالبان وایي جوړې ما ته وایي ډېرو طالبانو هلکه دا شی څنګه دی هر یو وایي جوړې د ما نه تپوس کوي او د غایب خوړو تپوس مه کوه غایب خو بیا ضربه هغې سړي وه کم سړی هغه څوک هغه نو دې وجې نه کلمه د ذو یې ضمیر د متکلم ته بنه مضاف کېږي ځکه ذو همیشه دپاره د مخکیني څیز دپاره جنس ثابتوي او جنس کې وي عموم او ضمیر د متکلم اعرف المعارف ته په معرفو کې اوچته معرفه ده معترض وایي زه به درته وښیم چې ذو به مضافي ضمیر ته دې سړیه پرېږده قول د شاعر دا شاذ دی او الشاذ کالنادر او والنادر کالمعدوم نادر په معدوم کې حسابي خبره د مشهور کوا چې یو شی رایجي او مشهوري نو قول لقائل انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه دا ذووه دا يعرفو دا پر فاعل له او ذا الفضل مفعول به ده تحقیق سره پیژني خاوندان د فضل خاوند فضل لرا عالم پیژني ولی را ولی میں شناست جاہل تا دا عالم سے قدر معلوم دے طالب تا پتہ چرا دا سڑے مولا دے طالب پیجنی چی دا مولا دے امی دا خر دا خیدو پا خوراک سے پوئی دی اگر تا سا پتہ چی دا عالم دے و عالم وی ستا نو دا ذووہو دا یعرفو دا پارا فائل لے او دل تمگا دا الفضل ذکر مقدم کو کچا تمگا دا سویلے وے انما یعرفو ذووہو نو دا د هو ضمیر راجع ده فضل تنو اضمار قبل ذکر بلاغل او لفظا او رتبتا ذکر الفضل مفعول به او د مفعول به درجه رستو ده نو ذکر دلته موږ مفعول مقدم کو لکه یو طالب وای ضرب غلامه زید ضرب غلامه زید غلامه بلازمن مقدم کې ذکر چې دا د هو ضمیر راجع ده زید ته نو په دې صورت کې اضمار قبل ذکر کله لفظ کراغه لیکن رتبه کې نه دراغله کذا زید رتبه هغه مقدمه د اصل کې ده ضربا زید غلامه نو په تحقیق سره پیژني خاوندان د فضل په خلقو کې خاوندان د فضل ذووه کې دا د هو ضمیر فضل تراجع ده نو د ذو اضافت هغه هو ته وشو دا شاذ ده ذو جمع ده ذو شاذ دا چې کوم نو شاذ ده نو په دې باندې اعتراض مکو دینه ما سوا بل ده کې ماته تو ذو نشي خیاله چې هغه ضمیر ته مضاف شوی واذا قطعت یا و اذا قطعت کچره قطع کړی شو دغه اسماء د اضافت نه کله دې اسماء اضافت نه کیږي نو بیا خو خبره آسانه ده بیا اخون وایا هغه محذوف مرو باسه هذا اخن رأيت اخن مررت باخ په دې صورت کې بیا رد محذوف مکو اخن چې کوم واو حذف شوی ده اخن پاسل کې اخاون ده دمون پاسل کې دماون ده او دارنگ ابن او حمن نتبع هذا ابن هذا حمن رأيت ابن رأيت حمن او دارنگ وحنن وفمن خبر بیا ختم دا وذو لا يقطع من دذو بیا راغه معترض و خذوبم د اضافتنا قطع کیږي نو دا غنیم کو نه رور د شپږو سره لګیدل لیکن حکمونه راغې نه جدا دي هغه لیکن حکم جداو چې هغه نورو اضافت خوی د متکلم ته کېدو لیکن د ذو نه کېدو اوس یې وایي چې دا پنځه واړه کړي ده اضافت نه منقطع کړلو خلا د بیا رد محذوف مه کوه ابن کې هغه و مرو بس بس وایه هذا ابن رأیت ابن مررت بابن نو چا به وي چې هلکه دغه ذوبم د اضافت نه قطع کېږي وی نه دی به لازما اضافت سره وي ځکه چې دی واضح وضع کړی دی وسیله د پاره د توصیف د شی په اسم جنس سره د مضاف الیه بد سره دی خو د یو پیسې نه دی زو په بازار کې په پیسه څوک نه لي دا خو د مال له وجې نه خلکو ته معلوم شو چې لکه دی
ذو علم ذو مال ذو تخبل مقصود فی الکلام نه ده نو دی وجنه ده خدا مضاف الیه ده برکت نه چا سره ټوچن شي نو پخپل ده مقصود به ذات نه ده اسم جنس ده د مخکنی سره دا هغه د لارۍ هغه ټانکه ده یو ټانکه چې دو سیزونه خپله کې یو ځای کې بس دی صرف دې لپاره ده پخپله پتندر سکولي ذو داسې دی وذو لا یقطع عن الاضافه ځکه دا وضع شوی دی وسیله د پاره د توصیف ته شی په اسم جنس سره نو د اسم جنس نه بغیر به نه راځي اضافت پې کېږي دی وایي هذا دا ټول بحث چې طالب وویلو دا ټول په تقدیر د حرف جر سره و ځکه دا اضافت لفظي یا اضافت معنوي و نو په دغه ټولو ځایونو کې حرف جر مقدر و اما ما یذکر فیه حرف الجر کم ځایونو کې چې حرف جر راځي لکه مررت بزید زید علی السقف هغه به درته مجروراتو کې بیا ذکر کوما اما ما یذکر فی حرف الجر لفظا فسیأتیک فی القسم الثالث ان شاء الله کدا الله تعالی رضا وي او تر هغه دې پورې موږ ورسېدو الخاتمه خاتمه همیشه د پاره هغه باب ته ویل کېدی شي چې هغې کې د مخکینی باب بعضې مسلې تعلق لري نو هغه ذکر کېږي خاتمه بی خاتمه د مولا بلانونه کېدی نو په آخره لور نومې خاتمه کې خو فرشته بیا هغې نه پسې دامن شروع شي یو ورته فاتحه ایښي وه نو بیا خو د لوڼو باران پې کېدو نو ښځو ته بعضې وخت کې جینکو ته بیا نوم کېږي خاتمه هلکه پنځه ځله مې شوي دي د دې آخرنۍ نوم خاتمه ږدم او واقع بیا هغې نه پس خدای ورته دامن ورکړ نو بي خاتمه درته بیانې الخاتمه فی التوابع اصلیت کې مخکې مرفوعات و منصوبات و مجرورات هغه و چې د هغې اعراب بالاساله اوس درته هغه اسما بیانوي چې د هغې اعراب بالطبع دی اعراب بالطبع وي نو دې وجې نه تابع بعد المطبوع تابع بعد المطبوع نو توابع خمسه درته بیانوي په دې کې الخاتمه فی التوابع توابع د تابع جمع ده اعلم ان التي مرت کمی خبرې چې تېرې شوې من الاسماء المعربه د اسماء معربهونه چې هغه مرفوعات دي که منصوبات دي که مجرورات دي کان اعرابها بالاسالة د هغې به اعراب اصلي و بان دخلتها العوامل ځکه هغې باندې عوامل داخل شوي برابر خبر ده چې هغه اسماء معربه من المرفوعات او والمنصوبات والمجرورات دا خبر ختم شو فقد يكون اعراب الاسم کله کله وی اعراب د اسم بتبعیت ما قبله فتبعیت ما قبل سره ما قبل مرفوع دنو دیبم مرفوعی ما قبل منصوب دنو دیبم منصوبی ما قبل مجرور ده نو دیتا وی اعراب طبعی اعراب طبعی ويسمى التابع دیتا خلق تابع وی دیتا خلق تابع وی ذکر ده اعراب بالاساله نه ده بلکہ ده اعراب بالتبع ده لانه يتبع ذکر چه ده تابع ده ما قبله ده ما قبل فی الاعراب فی اعراب کے وهو ده تابع كل ثان هر هغه دویم ده معرب چه معربی به اعراب سابق ده كل ثان منا كل متأخر ده كل ثان مراد كل متأخر ده نو دریم و سلورم تم شامل شو معترض اعتراض کوي د كل ثان تعریف خو یوازې پاغه تابع باندې صادقېږي چې مطبوع پسې راغلی لکه یو طالب وایي جاء زید العالم نو دا العالم دویم د په زید پسې لیکن که یو طالب داسې وایي جاء زید العالم الشاعر المقرئ په زید کې بلا صفتونه موجود دي نو هغه العالم خو منم چې دویم د زید پسې لیکن هغې نه وروسته چې الشاعر او المقرئ راغلی هغه بسي نو موږ ولکه د ثاني نه مراد متأخر دی چې د ثاني نه مراد دا نه ده چې په دویمه درجه کې که په لسمه درجه کې وي خو بیا هم چې نسبت وکړي مضبوطه نو هغه نه مؤخر دی خو درېیمه درجه کې وي که په هره درجه کې وي خو چې دویم نمبر وي دویم نمبر دارو یو اعلی دارو دی نن سوال که دا دویم نمبر شی دی یعنې بیکاره دی د هر ایک اپنے چې هغې ته دویم نمبر وایي نو دویم دا معنا چې تابع وي اصل نه وي معرب چې دا معربی به اعراب سابقه په اعراب د سابق سره نو خبر د کانه ته وته خبر د کانه اگر چې ثانی دی لیکن معرب په اعراب د سابق نه ده کان زید قائما کی زید اول
او قائمن دویم دے لیکن دا قائمن اعراب دا زیدن پشان دے نو خبر دا کان تیوتو خبر دا انم تیوتو ټول خبرونه تیوتل ځکه دا غي اعراب دا دویم پشان نه دے ان زیدن قائمن ان زیدن قائمن نو دا زیدن اعراب نصب دے دا قائمن نو ٹھیک تے قائمن په ترکیب پہ دویم دے لیکن اعراب دا ما قبل نہ مخالف دے نو دا اعراب سابقی چوی نو تمام خبرون دا کانا او دارنگ خبر دا ان وغیرہ وطن او دایو چوی من جهت واحدہ چاگا اعراب دا یو جهت نوی نو مفعول ثانی دا باب دا علمتو او ثانی او ثالث دا باب دا علمتم تیوتو یو طالب وی علمتو زیدن فاضلن علمتو زیدن فاضلن نو دا زیدن او دا فاضلن دا دوڑ اعراب یو دے لیکن دا زیدن اعراب من حیث انه مفعول اول او دا فاضلن اعراب من حیث انه مفعول ثان بل جهتون دی او دارنگ علمت زیدن عمرن فاضلن علمت دری مفعول غواړي علمت زیدن عمرن فاضلن سمانا دی معنا ختمه تو کله علمت زیدن عمرن فاضلن دی عالم نا لک سوچ پکې علمت زیدن عمرن زید تم دا خبر او خیلا علمت زیدن زید تم دا او خیلا عبد القهار فاضلن عبد القهار فاضل له علمت زیدن زید تم دا خبر او خیلا عمرن فالک چې امر ګوره فاضل له او دا مخکې کچا خبرونه کته سوي بعض سره فاضل حقانیوي او دا ته نحو لا خو دا ته نحو بیا ضمیر دا نحنو دا انتراجي کوي داغه په مخکې د علم کړه خان کوي چپ کېنا او تتو هدایت نحو دا نحو مولای مزما مخکې دا خبره مکورا غیر کړه به نو عالم تو زیدن زید تموی ظالم چپ شه امرا فاضلنا خدا دارو حقانیه فاضل له لو په دې درو واړو کې چې کوم نسب راغلی دی د هر یو بل بل حیثیت دی عالم تو زیدن کې منصوب دی ځکه چې دا مفعول اول دی امرن مفعول ثانی دی او فاضلن او مونږه تابع هغه ته وایو چې دا غي اعراب هم د هغه حیثیت نه چې د کوم حیثیت مخکینی جاء زید العالم فزید کې چې کوم اعراب د فاعلیت ته وجنه ده العالمو کوم د فاعلیت ته وجنه ده دا العالمون دا غیر پر فاعل له تبان ځکه دا علم د زید نه بیل نه ده بلکې علم د زید کې پروت دی مکه شه ده من جهه واحده د جهه واحده نه والتوابع خمسه او توابع چې کوم نو دا اودي توابع پنځه دي والتوابع خمسه توابع پنځه دي او ځکه چې تابع به خالی نه وي یا بده مؤکد د حکم اولی یعنی مقوی به مخکنه حکم به مضبوطی یا به نه مضبوطی که مخکنه حکم مضبوطی نو تاکید ده تاکید جاءنی زیدن زیدن دیتا تاکید لفظی وی او جاءنی زیدن نفسه دا تاکید معنوی ده نده مخکنه شی مضبوطی نو تابع بخالی نوی یا بدا مقوی وی دا ما قبل نو دیتا تاکید وی لکی دیشی یا بدا مقوی نوی چه مقوی نوی نو بیا بخالی نوی یا بدا مشتقی یا بدا مشتق نوی نو کچر دا مشتق نو نات تے او که مشتق نو بیا عطف بیان دے او کچر دے یا بده د ما قبل سره په واسطه د حرف باندې راغلی یا بدون الحرف کپو مبین د ما قبلی کپو واسطه د حرف نو معطوف ته او کني نه دا بدل له بره د حاشیه کې وجه د حصر لیکلی حاشیه ته وګورئ حاشیه بر اسه بس لیکلی دا څومره واضحه ده وګورئ دی وای لأن التابع لا يخلو حاشیه موقته حاشیه مره ګورئ کله نا کله یو ملاوی مولا 12 داوی استاد طالبانو ته مولا 12 داوی طالب ما تر هغه دا 12 مولا څوک دی څوک ته 12 مولا ته پیژنې 12 دا با چې لیکلي 12 وای 12 12 ته وای یو طالب ما په سره راغی چې موږ استاد بیا مې دا مولا د پیازه بل مولا تیر شوی اکبر بادشاہ دوی ایران یو بیربل او بل تو پیازو طالب وی جوړ دا 12 مقصود مولای نو 12 معنا حاشیه دا وی 12 مولا معنا حاشیه دا وی حاشیه التویل ان التابع لا يخلو اما ان يكون مقويا للحكم یو خبر اولا نو کوم مقوی تاکید شو والثاني
لا يخلو اما ان يكون مبينا اولا دا مبینا دے مبینا مبنیا نہ دے یا بدا مبینی یا بنوی نو که مبینو نو بیا به خالی نوی یا به مستقیوی یا به جامدی که مستقینو نات دے او که غیر مستقینو عطف بیان دے او دویم چې غیر مبینی یا به قواسطی دا حرف سره نو معطوف تے یا بنوی نو بدل لے دا وجہ دا حصر پینزه توابع چې کم نو دی بس تے دمرا کافی دے